نن محترمو د عرفې ورځ ده او د عرفې په ورځ باندې د ماسپښین د مانځه نه بعد څوک دا وظیفه کوي. الله پاک د انسان هر قسم حاجت پوره کوي. الله پاک د انسان ناممکن حاجتونه پوره کوي. الله پاک د انسان په ژوند کې سکون راولي. الله پاک د انسان په ژوند کې محترم او راحت راولي. ستاسو داسې حاجات دي چې دغه حاجات لا تر اوسه پورې پوره شوي نه دي. هم تاسو نن یعنې د عرفې په ورځ د ماسپښین د مانځه نه بعد دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز کلک امید د الله پاک نه ساتم. الله پاک به تاسو له مال او دولت هم درکړي. الله پاک به تاسو له رزق هم درکړي. الله پاک به تاسو له بیل کور او دغه رنګې ښکلې غټ ګاډۍ به درکړي. دغه رنګه څومره چې ستاسو مشکلات دي یا په تاسو حالات راغلي دي، تمام حالات په الله پاک سازګار کړي او تاسو له پرسکونه بهترینه زندگی درکړي. محترمو امام اوزاعي دا فرمایي چې زه داسې قوم پیژنم، داسې خلک پیژنم چې د هغوی د عرفې په ورځ باندې یو لیست ساز کړی وي د خپلو حاجتونو، د خپلو مشکلاتو، او الله پاک ته ورپېښ کوي. او تاسو هم خپل حاجتونه، خپل مشکلات دا وظیفه وکړئ، د هغې نه بعد ټول الله پاک ته پیش کړئ، انشاءالله قبلیږي به. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک آخري رسول دی. محترم مسلمانانو، الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام مسلې د دې ورځې په خاطر باندې د ادا کړي. زموږ د څومره مسلې د الله پاک دې دا ختم کړي، څومره حاجات د الله پاک دې دا ختم کړي. یو طرف ته د جمعې ورځ ده، بل طرف ته د عرفې ورځ ده. یاد ساتئ محترم، الله پاک نه دعا کو او سوال کو، یا رب زموږ څومره حاجات دي ته په هغې باندې علم وي، زموږ تمام حاجات پوره کړه، زموږ تمام مشکلات ټینشنز دا ختم کړه. چې کم کارونه زموږ په قسمت کې تاسو لیکلي او خم لیکلي زموږ لپاره پیدا کوي، هغه برقرار وساته، او کم څیزونه زموږ لپاره نقصان دih دي د هغې نه موږ بچ کړه. امین. په کمنټ کې امین لازمه نه لیکئ. محترمو، نن چې کومه ورځ ده، ډیره بهترینه، ډیره عظیم شانه ورځ ده، ورځ د عرفې ده. یا ساته محترمو، د عرفې دومره قیمتي ورځ ده، الله پاک تمام خلکو ته په دې کې معافي کوي. الله پاک د 2 کاله ګناهونه انسان ته معاف کوي. او بل د جمعې ورځ ده، پر ټولو ورځو کې محترمو د جمعې سردار ورځ ده. او په دغه ورځ باندې چې کله تاسو دا وظیفه وکئ، نور علی نور، بلکې پاورفل وظیفه ده، सबसे ज्यादा بهتر وظیفه د نن ورځ محترمو. کوشش دا وکئ چې دا وظیفه د ژوند معمول ساز کئ، او دغه رنګې تاسو دا وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز په یو ځل وظیفې کولو سره الله پاک ستاسو حاجت پوره کړي. الله پاک به ستاسو نوکري په ښه ځای کې وکړي. الله پاک به ستاسو کاروبار روان کړي. که چېرته کاروبار وي او دا ولاړ وي، الله پاک به روان کړي. که چېرته کاروبار نه وي، الله پاک به تاسو له کاروبار درکړي. که چېرته کاروبار وي، الله پاک به تاسو له ترقي درکړي. دغه رنګې د رشتې لپاره هم دا وظیفه کولی شئ، دغه رنګې د محبت دپاره هم کولی شئ، د دولت دپاره هم کولی شئ. محترم مسلمانانو، جمله چې څومره حاجات دي ستاسو، تاسو به څومره حاجات دي، 10 به یې، 100 به یې، 1000 به یې، الله پاک خزانې دې نه غټې دي. الله پاک دې موږ او تاسو له راکړه په داسې ترتیب باندې وکړي چې د خپل شان مطابق دې موږ او تاسو له راکړي. محترم مسلمانانو، خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده، یو قسم لا د زړه نه کول دي، یو قسم لا آه او فریاد الله پاک ته راکول دي. په داسې ترتیب او په داسې طریقه کار باندې چې دا وظیفه وشي، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا پکې محترمه وي. کوشش کول پکار دي چې وظیفه وکړو په اخلاص یې وکړو. د وظیفې ترتیب، د وظیفې طریقه کار محترمو داسې وي چې کله تاسو د ماسپښین لمونځ وکئ، د عرفې په ورځ، یعنې سبا جمعې ورځ ده، د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه نه بعد تاسو به 2 رکعت نفل صلات حاجت لمونځ وکئ.
تاسو به لومبي رکعت کې سورة الفاتحه به ووایئ، بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پیرې سورة الکافرون ووایئ. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نو تاسو به سورة کافرون ووایئ. دغه رنګ یو رکعت دا به برابر شي. دویم رکعت دپاره تاسو کله پاسئ او سورة الفاتحه ووایئ، بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پیرې سورة الاخلاص دا به ووایئ. چې کله هم سورة الاخلاص 11 پیرې وویلې، نو بیا به د هغې نه بعد تاسو رکوع کوئ، سجدې به وکئ، دارنګې مونځ پوره کوئ، او بیا به د هغې نه بعد چې کله تاسو مونځ وکئ، هر څه وکئ، نو 300 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ، صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم. کو 300 پیرې نشي ویلی 100 پیرې ووایه، چې څومره هم سیوا وویلې دونه فایده به کوي. بیا به د هغې نه بعد تاسو د سورة دوحا، سورة دوحا چې کوم اخري آیات دی هغه به تاسو تقریبا 313 پیرې ووایئ، او بیا به د هغې نه بعد اخري چې کوم آیات دی واما بنعمت ربک فحدث، واما بنعمت ربک فحدث، دا به تاسو ووایئ 313 پیرې. بیا به د هغې نه بعد درود ووایئ 100 پیرې، یا کولمبي کې تاسو 313 پیرې ویلي وروسته م ووایه، کولمبي کې 100 پیرې ویلي وی وروسته 100 پیرې ووایه. نو چې کله دا پوره شو، بیا د هغې نه بعد لاسونه د الله پاک په دربار کې اوچت کړي او دعاګانې به وکړي. الله پاک له به صفات وکړي، یا الله پاک ته کریم یې، ته مهربان یې، ته رحیم یې، موږ باندې رحم وکړه. ته رزق ورکوونکی یې، موږ له رزق راکړه. ته دولت ورکوونکی یې، موږ له دولت راکړه. الله پاک ته رشته ورکوونکی یې، موږ له رشته راکړه. څومره چې ستاسو دعاګانې دي، څومره هم څه دي، ښه په اطمینان سره، ښه په توجه سره، ښه په تسلۍ سره دعاګانې وغواړئ، او د قبولیت یې 100% یقین ساتئ. ولې؟ ځکه چې ورځ هم ډېره عظیمه شانه ده، او دغه رنګ د جمعې ورځ هم ده، د عرفې ورځ هم ده، یو قسم ده نور علی نور بشي. محترمو کوشش کول پکار دي د پیغام مخکې شیر کړئ، چې ډېر هلکه سبا لپاره یا ډېر هلکه داسې وکړي چې نن دا وظیفه لازمه نه کړي، ځکه چې څومره خلکو سره دا شیر کېږي هغوی دا وظیفه کوي، عمل کوي، یو پیره هم هغوی درود شریف ویلي، یو پیره. دا زما او ستا لپاره پاس اسمان، دا زما او ستا لپاره دومره لویه خبره ده چې زمونږ د خولې نه څوک یو خبره واوري، یا زموږ په شعر باندې یو سړی راشي او هلته کې ذکر وکړي، دا ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته عظیمه شانه خبره ده. الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک دې زموږ تمام حاجت پوره کړي، الله پاک زموږ تمام مشکلات دا ختم کړي. څومره کسان دا وظیفه کوي، الله پاک اثر پکې ول ورواچوي، الله پاک د ګناهونو نه د حلقه منې کړي، چې دا وظیفې اثر دا شروع کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.